العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة مکی سورت ده. فاتحه ته په دې وجه باندې افتتاح د قرآن کریم شوی ده او هر منځ چې کده په دې باندې کولاوي. سورۃ الرقیه متویل شي دم والا سورت وګره دې په یو مریض باندې دم کا الله رب العالمین خکې صحت لور کوي. په دې کې موضوع پرته د توحید د الله رب العالمین وحدانیت ذکر کول. الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د الوهیت او ټول هغه صفاتونه چې هغه صفاتونه د الله خاص الله لري. رب العالمین پالون کې د ټول مخلوقاتو الرحمن الرحیم عام رحم کون کې او خاص رحم کون کې مالک یوم الدین دورې د قیامت بادشاہ دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصه عبادت کو خاصه مدد غواړو الله نو خیمون د صراط المستقیم لا رنیبا صراط الذين لا ذاك كسان انعمت عليهم چې په باندې انعام شوه دي غیر المغضوب عليهم دي دا کسان چې په دې غضب شوه دي ول ظالمین دي گمراهان دغه د لار نه منغو ساته. قران کریم د اسلام او زموږ د دین او زموږ د ایمان ډیر اوچت کتاب دی. تداول نه تر اخره پورې ویل فرض دي پر مسلمان باندې په ژوندۍ کې او دغه د مامورات او دغه د منهیات مطابق ژوندۍ تیرول په باندې فرض او واجب دي. زنانه یو کوم نارینه د قران کریم به وای او د دې د مطابق ژوندۍ به تیرې بیا د دې د وجه د قران کریم په باندې 15 حقوق دي. 15 حقوق مفسرین چې کوم دی په مقدمه د دې تفسیر کې دا ذکر کوي. امام غزالی صاحب ذکر کړی په دې احیاء العلوم کې 15 حقوق د ګوره پتا باندې په باندې د قران کریم او دا د حقوق د قیامت کې به د قران کریم تپوس کړي دی بارک. اول د قران کریم په نازله باندې ویل دا لازم دی په باندې الحمدلله موږ ټول دا کار کړی دی. د دې حق نه موږ ټول زګاری به چې کوم دی په نازله باندې چې دوی به دغه ترجمه کول ترجمه یا ډول دا غیر لازمي دي لفظي ترجمه او دې زمانہ کې الله رب العالمین سہولتونه دونه ورکړي د قران کریم د یادول شډې زیات دي او کوڅه کې مسجد او مدرسه او دا نه چې کوم دی اردو او پښتو او د انګلیش هر قسم ترجمه تاسو ته ملاويږي. نو دریم حق به دغه تفسیر زده کول چې د آیت مقصد څه دی د تفسیر سو څنګه په دې عمل وکم. نو سلورم چې کوم دی بیا په دې باندې عمل کول دغه باندې به عمل کې تر څو پر دا قران کریم وې نه زده کړی د عمل به څه باندې وکي. نو پنځم حق دی بیا بل تر سوال چې د علماء کار دی بیا او که تام قران کریم صحیح طریقې سره زده کنه لس پنځل کالو کې ته به خلکو ته رسې الله به قران کریم نه تبشر دا بس لپاره سفارش کوون کې شي پروز د قیامت باندې دوی د الله نبی فرمایل دي کنه چې قران کریم ګوره دا ژوندې کتاب دی ماحل شافع مشفع د الله نبی فرمایي جګړمان کتاب دی الله سبحانه جن کې استا باره کې دا معاف کا سفارش کوون کې د سفارش به الله رب العالمین قبلای. نو مبارک بادي دا او دا رنګ چې کوم دی تهنید هغه زنانه او ته هغه زما خويندو ته او میندو ته او هغه استادانو ته او هغه منتظمینو د مدرسې ته او هغه ملګرو ته او هغه چې کوم دی کشانو مشرانو ته ډیر مبارکبادي د زما طرف نه او د الله او د الله رسول طرف نه چې هغه په دې کې ځان شامل کړي دي. د قران کریم په درسونو کې په جبه باندې چا ځان شامل کړي دي استاد چا په اوریدلو باندې ځان شامل کړي او شاګردان چا په پیسو لګولو باندې چې کوم مصدقین دي په مدرسې کې چا تنظیم کړي دي چا د سره همدردی کړي دي چا دعاګانې کړي دي. نو ټول د پاره کوم دی مبارکي ده چې هغه قران کریم په ترجمه باندې ویلي او اوس به نور خلکو ته رسي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل قران کریم ختم کو د ډېر خوشالۍ نه صدقه ورتله صدقه. قران کریم دومره اوچت کتاب دی ګوره صحابه چې کنده په دې باندې خپل ځواني نه زړې کړې وي د دې لپاره جنگونه او د دې لپاره چې کنده خپل بچي قربانول او مال قربانول. نو قران کریم د ویلو مقصد بدانه غوري چې دا قران کریم ویل بس توس خلاص شول نه اوس د قران کریم په تابع نه حق شول حق اوس بداول درسه دا بار وی خپل ژوندۍ کې او دې لپاره چې کنه بیا د دعاګانو ډېر ضرورت دی. د الله رب العالمین به دعا غواړي په دې کې چې الله ما د قران کریم اهل وګرځي مستحق مې وګرځي. قیامت کې به کوم دی आवाज وشي چې د الله رب العالمین اهل را پاسي گئی الګا سوق به د الله رب العالمین اهل قرآنی بسوږي ابا کسان چې هغه قران کریم سره دوستانه کړي په دنیا کې قران کریم سره محبت کړي. نو دعا کوي تاسو د مدرسې د پاره د استادانو د پاره
د دې منتظمینو لپاره دا غزنانو لپاره دعا ده چې کوم زنانو په قرآن کریم کې ځان شامل کړي دي او درس د قرآن کریم یو او د دین چې کوم نه فارغ شولي الله رب العالمین دې قرآن کریم برکات زمون په کورونو کې عام کی او زمون په ژوندګیانو کې دې الله رب العالمین د قرآن کریم برکات عام کی دا مدرسه دې الله رب العالمین د توحید او د سنت نبوي یو مضبوط منبع وګرځي او سرچینه دی وګرځي الله رب العالمین چې همیشه په دې مدرسه کې د قرآن کریم او د سنت خدمت کیږي او شوی هم دی او هم شي اگر چې د حجم په اعتبار سره دا مدرسه وړه ده خو الحمدلله د کار په اعتبار سره ډیره اوچته مدرسه ده وته نه لزرانه د قرآن کریم ترجمه زده کول او دا لنګ چې کنده فارغه کېدل هر 15 شپږ میاشتې بعد ناظری چې کنده دلته ختمول او قیدی ختمول او حفظ ختمول دا والله العظیم ډیرو چت کار دی ګوره خدا د الله نبی صحابه اصحاب صفه چې کنده د خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داغه ته صفر مایل داغه صفات سو د صحابه صفه د الله پیغمبر باغ ته فرمایل چې ور استاسو د قدمونو لاندې ملائک وزر غوړي وزر وغړی او استاد د مجلس د الله پیغمبر به فرمایل چې ته ملائکه حاضری کی غشیتهم الرحمه ورحمت ترازی وذكر الله من عنده الله رب العالمین استاد تذکرہ د جبرئیل سره کوي د میکائیل سره کوي دا مجالس دی وره دا مدرسه د الله رب العالمین د اغه مدارس نو ګرځي چې کوم نجوم په السما د اسمان کې لکه څنګه چې ستوري پړقي د قرنګي د الله رب العالمین د زمکه طرف نه دا پړقي او چې همیشه د بار په دې کې د توحید او د سنت د قران کریم او د الله د دین خدمت کیږي نیکان خلک دینه فارغيږي او نیکانو ترازی او د نیکانو د دې سره تعلق د هر قسم شرور او د هر قسم فسادونو دی الله رب العالمین د مدرسه وساتي کوم ملګری چې بده کې حاضر دي د قران کریم په ختم کې الله رب العالمین دې د قران کریم د ختم برکات دې ملګرو ته د دې سينو ته ځنانه دي او کولارینه دي ور شامل کی او الله رب العالمین دې په کورونو کې چې کوم دې برکات راوړي هر مصیبت او هر تکلیف او هر غم او هر رنج هر قرض او هر قسم مصیبت او فتنه کې چې کوم ملګری په من کې اختی الله رب العالمین دې مجلس دې برکاتونه دا مفوض کی او الله رب العالمین دا مصیبت نه اخلاص کی الله دې په خاص رحم کې چې کوم دې دا راول غړي الله دې موږ د هر قسم فتنه او شرور نو محفوظ وساتي او الله رب العالمین دې زموږ په ژوندۍ کې د الله رب العالمین هغه خوږ او اصلي دین راولي چې کوم الله او رسول ته محبوب دي الله رب العالمین دې زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي او په پیغلو جنکو او الله رب العالمین دې زموږ د بډاګانو او زموږ د مشرانو په ژوندۍ کې دومره برکات واچي چې دغه د برکاتونه الله رب العالمین موږ مستفیض کی زما چې څومره استادان دي د قران کریم او د نور علوم الله رب العالمین دې هغه ته د دې درس اجر ور نصیب کی الله دې هغه نه محروم کوي کغه مړ دې کو ژوند دي چې کوم له شي دي الله رب العالمین دې هغه قبر د نور نه ډک درګاګر نه الله رب العالمین ډک او چې کوم ژوند دي الله رب العالمین دې هغه حفاظت وکي په خپل حفظ باندې کې د الله سبحانه و تعالی وساتي الله دې موږ ته ټول توفیق راکړي د نیکو اعمال په دنیا او په آخرت کې اخلاص دی الله سبحانه و تعالی موږ ته نصیب کی د شرک نه الله موږ ساتي د بدعاتونه د فسق او د فجور نه د هر قسم لاس اړول نه د هر قسم زورورتیا نه دی الله موږ ساتي چې په موږ باندې څوک زورور شي موږ ته مصیبت او تکلیف راورسي د هر قسم شرور او د مفاسد نه دی الله رب العالمین زموږ ژوندۍ په امن کې کی الله دې زموږ ژوندۍ د قران کریم ولا ژوندۍ وګرځي زموږ په بچو کې دی الله رب العالمین حفاظ د الله د دین مفسرین او محدثین پیدا کی دې کې زمونږ ملګری ناشتي علما او مشایخ الله رب العالمین دې په عمرونو کې برکات واچي او الله دې له مزید توفیق ورکړي د قران کریم د خدمت او د عقیده مدارس د خدمت او د عقیده طلاب العلم د خدمت الله رب العالمین دې زمونږ ټول ژوندۍ د خپل دین لپاره وګرځي او هر قسم مصیبت نه الله رب العالمین موږ محفوظ کړي کلم چې الله رب العالمین موږ ته مرګ راولي په توحید باندې د شرک د الله رب العالمین موږ محفوظ کړي د قبر د عذاب نه الله موږ وساتي د حشر د عذاب نه د جهنم د عذابنا او دا نه د دجال د فتنې نه د دنیا د فتنې نه الله سبحانه و تعالی موږ محفوظ کی الله رب العالمین د قران کریم په هر حرف باندې الله رب العالمین زموږ ذهن خلاص کی او موږ د قران کریم د هر حکم چې کوم په قران کریم کې متشابه د عمل کولو توفیق دی راکړي او د هر قسم منع نه چې په قران کریم کې شوی د الله دې موږ وساتي دا وینا الله رب العالمین دې موږ د دینی فتنو نه وساتي چې دین کې کومه فتنه موږ ته رسیږي او مصیبت رسیږي دا ټول فتنونه د رب العالمین موږ محفوظ کی الله دې زمونږه زنانه د غیر محفوظ کی الله دې زمونږه نارینه د غیر محفوظ کی الله رب العالمین زمونږ د زنانه حفاظت وکړه د هر قسم یا الله دا غي د پاک دامنۍ دا غي د عفت دا غي د پړونی یا الله دا غي د بوقرو حفاظت وکړه رب العالمین دا غي د عزتونو د عفتونو حفاظت وکړه
یا الله دې مدرسې ته چې څوک هر قسم تعاون کوي او معاونت کوي اے الله ته په خپل رحم او کرم کې په خپل فضل کې راور غاړه الله اب خپل رحمتونو کې یاد کړه الله د هر قسم مصیبتونو او تکلیفونو وساته او یا الله دا مدرسه منبع د علوم شرعیه د علوم نبویه یو منبع او چنه وګرځو رب العالمین او دې تلقي ور نصیب کړه یا الله د دې استادان او د دې منتظمین طول رب العالمین په خپل رحمت کې ورغړو د هر قسم شر او مصیبتونو وساته وصلى الله تعالى على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خپل طرف نه او د خپل د مدرسې انتظامیه طرف نه تمام طالباتو ته د هغې مېلمنو ته د هغې والدینو ته د قرآن کریم ترجمه او تکمیل هغې